چې داسې حرکت وکړو نو دا خو دغه د بیت الله والي دي. نو قیصر روم سره خبره وکړله چې داسې واقعه وشوه، ما خو داسې یو غټه کنیسه جوړه کړې وه، د هغې یو خو هتک شو، توهین وشو، په دې طریقې سره عربو وکړو. او دویم دا دی چې هغې وسېدله، نو هغه والا اتیان چې دی نو ورکړو، یو د هغه خپل ذاتي اتی چې د هغې اړو په دنیا کې مثال نو یو یې والا هغه اتی او اتی والا نور هغه یې ورکړو، او منصوبه یې دا جوړه کړله چې تاسو به لاړ شئ او د دې اتیانو د دو غاړې ته به غټ غټ چې دی نو رسۍ او غټې غټې دغه اوسپنو زنځیرونه هغه به واچوئ، او دې غاړې د بیت الله شریف چې کوم ستنې دي نو هغه ستنو سره به دا وتړئ. نو بیا به دا اتیان څوک یو طرف ته، څوک بل طرف ته، څوک بل طرف ته، نو په دې سره چې دا د اتی زورونه وکړو نو دا بیت الله شریف دا ستنې دا به را دغه شي، دا ونړېږي او پوره بیت الله دا به وران شي. او دا یې ورته ووایي که خلقو مزاحمت چې دی نو نه کوو نو بیا تاسو هغو سره څه خبره هغه مه کوئ، هغو ته څه مه وایئ، خو دا بیت الله وران کوي. دا یو د هغې دپاره منصوبه هغه جوړه کړه. کله چې دی د یمن نه هغه راوته او دا خپل لښکرو ورسره د اتیانو ورسره، نو مخکې عرب هغو کله دی پرېښوده نو هغه یو قبیله ورسره چې دی نو جنګېدله، هغه د هغې هغه مشر چې دی نو ګرفتار که او داسې چې دی نو هغو باندې فتح وکړله. مخکې چې په بل قوم راته هغو ورسره د خپل طاقت مناسب جنگ چې دی نو کو، نو د هغو مشران به یې ونیسل، هغه به یې جیل کړه او څه به یې مړه کړه او څه به هغو چې دی نو پس پاشله. نو داسې کېده طایف ته چې دی نو هغه راله، د طایف خلکو ورسره سمجوته وکړله. د دو لات دا چې دی نو یو بوتو، د هغه ډېر لوی د دو عبادتخانه وه د مشرکینو. نو دو ورته ووایي که چېرته ته زمونږ دا بتخانه دا چې دی نو ورانوي نو بیا خو موږ در سره جنګ کوو، که دا چې دی نو نه ورانوي او صرف بیت الله ورانولو پسې راځي نو بیا در سره زمونږ هېڅ چې دی نو کار هغه نشته دی، زه جو ته پوهېږي او بیت الله پوهېږي. نو هغه وایي چې زمونږ سوا د بیت الله نه بلې عبادتخانې سره زمونږ کار هغه نشته دی. د دې وجې نه موږ د لات یا چې دی نو نور بتخانې چې دي هغې ته هېڅ هغه نه وایو. نو دا ابرهه او دغه اتیان او دا ټول چې دی نو لښکر او څه چې دو ځان سره قید کړي او جیل کړي وو، هغه ټول هغه عرب هغه ځان سره هغه چې دی نو راویسته او هغه ځای هغې کې پړاو هغه چې دی نو واچو چې په کوم ځای کې د مکې د هغې د خلقو اوښان هغه سرېده. نو په دغې اوښانو کې 200 چې دی نو اوښان دا د عبدالمطلب صاحب هغه وو. نو دو دا اوښان قید کړه، دا یې جیل کړه، دا یې چې دی نو ګرفتار کړه او دغه مکې والو ته پته ولګېدله. هغه ځای کې مشر دغه وخت سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تره مبارک او عبدالمطلب صاحب، نو هغه دا خلق چې دی نو راجمع کړه. دو ته وی تاسو هغه څه خیال دی؟ نو هغه ووایي چې موږ سره وسله نشته دی، موږ داسې یو جنګېدلی خلق چې دی نو نه یو، موږ خو د بیت الله د هغې نه چاپېره او خلق یو او موږ د سر نه د وسلو کار او دا موږ کړی چې دی نو نه دی، او بیا دا یو لوی طاقت دی او ټولو عربو ورسره مقابله هغه ونه کړله او دغسې چې دی نو زموږ خاورې ته هغه راغی. نو موږ دې کې څه کولی شو؟ نو که موږ زموږ د اوښان هغه قابو کړي دي، زموږ د اوښان دی چې دی نو پرېږدي. او بیا عبدالمطلب صاحب ورته خطبه وویله، هغه ورته ووایي چې دا کور دا د الله کور دی او بیا ابراهیم خلیل الله دا جوړ کړ دی او د دې د وراني چې څوک بنیاد هغه چې دی نو ایږدي، نو الله ته زمونږ هغه بېوسي معلومه ده. الله تعالی د هر سړي د هغه د وس مطابق د هغه نه کار هغه غواړي، نو زمونږ بېوسي الله ته معلومه ده. نو دې وجې نه موږ به په دغې رضامندۍ چې دی دا بیت الله ورانوي، نو موږ به ټول لوی واړه دا مکه به خوشي کړو او غرونو ته به لاړ شو چې دا منظر موږ ونه وینو چې بیت الله دی ورانوي. او زمونږ دا یقین دی چې الله تعالی به دغه شان ورانولو ته سمیوم نه. دا دو یو جرګه هغه وکړه. نو بیا د عبدالمطلب صاحب او داسې دغه نور یو جرګه دا لاړه دغه ابرهه سره. ابرهه چې کله د عبدالمطلب صاحب باډي او د هغه شوشه او مشري هغه یې وکته،
نو دی خو مناسب نه ګڼله چې تخت باندې دی ځان سره چې دی نو کښېنوي، خو په خپله کته هغه راکوشه او د سره خبرې هغه کولې، ورته وی تاسو سله چې دی نو رالی، نو ده ورته ووایي چې موږ دې له رالو چې ستا د لښکر او ستا د خلقو زمونږ دغه اوښان هغه قید کړي دي، دا زمونږ اوښان هغه دې پرېږدي. عبدالمطلب صاحب ورته وی چې زما 200 اوښان دي، دې کې نور دا د مکې والو دا خلق راغلی د ده اوښان دي. نو هغه ابرهه ورته وی چې ستا دا شکل و شباهت چې ما وکته نو زه ډېر متاثره شلم، ځکه زه د خپل تخت نه تا ته کته چې دی نو هغه کېناستم، ولې تا چې کومه خبره مطالبه وکړله نو ما ته ته ډېر چې دی نو یو کمزوری سړی یو کته سړی چې دی نو ښکاره شوې چې زه ستاسو عبادت خانه ورانوم، د هغې تپوس نه کوي او د اوښانو تپوس هغه کوي. نو زما په زړه کې خو ستا یو لوی حیثیت و چې ما ولیدې چې تاسو به راځئ ما ته به منت کوئ، جرګه به کوئ، د دې خبره هغه به کوئ، تاسو خو د اوښانو خبره کوئ چې دغه زمونږ چې دی نو اوښان ستا لښکر نیولي، نو ما ته خو تاسو یو ډېر چې دی نو لاندې خلق هغه ښکاره شوی، داسې ګستاخی الفاظ هغه ذکر کړم. حضرت عبدالمطلب صاحب ورته ووایي چې د کور والا جدا دی، د هغې د مالک شته او زه د اوښانو مالک یم، ما سره د خپل ملکیت غم دی او هغه چې څوک د دې مالک دی هغه د خپل کور هغه باندې په خپل هغه پوهېږي. جو دی دومره غرور کې دوی ښه وي زه هغه پوهېږو، هغه بس زمونږ هم دغه مطلب دی چې ته هغه چې دی نو هغه پوهېږئ، زمونږ دغې کې دا زمونږ طاقت چې دی نو نشته، موږ نشو کولی. نو هغه ووایي چې د دې عبدالمطلب صاحب اوښان یا د مکې والا چې څه اوښان هغه تاسو قید کړي دا ټول چې دی نو دوله ورکئ. دو هغه خپل اوښان هغه واغېستله، خپلې غاړې سه هغې ته دغه بوتله. په دغې ورځې باندې چې لکه دا متعین وه چې مثلا سبانۍ ورځ ده یا بله ورځ ده چې دی راځي په بیت الله شریف باندې حمله کوي او بیت الله شریف چې دی نور غړی. نو عبدالمطلب صاحب دی دو خو مخکې جرګه کړې وه، دو د دغې ځای نه د مکه خوشې کړله، د دې نه بره غرونو ته ښځې جات کې ټول هغې چې دی نو غرونو ته هغه یې ووښکل او دا یقین و چې ضرور هغه به چې دی نو خبره هغه به کېږي. ده چې کله دا لښکر را روان که نو دغه اتی دا په مخه باندې دی، دغه قیصر روم چې والا خپل اتی هغه ورکړی او دا نور اتیان دا ورپسې دي. نو دغه قیدیانو کې یو قیدي و چې هغه دو ځان سره هغه راویستی و او د عربو د هغې یو مشر و، نو هغه ټینګ نه شو، هغه زر مخکې شه د اتي د غوږ ونیسه، ده ته یې ویې اتي چې کمې غاړې نه راغلی هغې غاړې ته واپس شه او دو تا کوم ځای ته بیایي، د الله کور رانولو دپاره تا چې دی نه بیایي. اوس هغه اتي سره داسې یو جذباتي خبرې وکړه، د غوږ یې ونیسه، هغه چې څنګه د غوږه چې دی نو دغه پرېښه هغه کېناست. دو څه وس وکړه نو اتي نه پاسي، سخت چې دی نو په اوسپنو ګزارونه هغه یې پرې وکړه، اتي نه پاسي. نو چې بلې غاړې ته یې داسې چې دی نو اړی جدی روانېږي او که د مکې طرف ته هغې راړی دی نه ځي. نو به هر حال دقه دور کې د الله تعالی د طرف نه د دریاب نه څه داسې چې دی نو مرغۍ هغه چې دی نو راوچتې شوې، دا مونږ چې ورته توتکر کې وایو دا توتکر دا نه و، هغه اصل کې یا دریابي مخلوق یا ملایکې وې د شکل مندې. نو د سره هغې چې دی نو دغه پنجې وې یا سرې چې دی نو هغه مکوخې و او هر یو څخه درې چې دی نو ګیټۍ وې، دوه په پانجو کې او یوه په خوله کې، او داسې طریقې سره به چې دی نو هغه ویشتلې چې د کم یو سړي د هغه په سر باندې هغه به ولګېده نو د هغه د ویښ نه هغه به وتل وه، کته ځمکه کې به ډوبه شوې وه. نو داسې هغه ګیټۍ بیا چا لیدلي هم نه دي، هغه ځمکه کې هغه پناه شوي دي. نو دا به دغه تلل او بیا به راتله، تله او بیا به راتله. نو هغو سره خو په زرګونو خلقو، نو دا سنې وتښتېده، سنې هغه ځای کې هغه مړه شله، سنې مکې ته چې دی نو لاړ، هغې کې پناه چې دی نو واخیستله. د صحابه کرام هغو دا وایي چې موږ په خپله هغه کسان هغه لیدلي چې د ګوتو باندې جذام مرض پرې لګېدلی، دا موږ چې ورته بدرنز وایو، دا بدرنز مرض پرې لګېدلی
او د کار کسب نه و سوال به چې دی نو کو په دکاندارانو په خلقو هغو باندې به ګرځېدل او سوال به یې کو نو خلقو به وی چې دا هم د هغې لښکر د هغې یو دوه تنه هغه چې دی نو د حرم هغې کې چې دی نو هغه بچ شوي دي نو یو اتي دغه کې صرف هغه چې دی نو مړ شو په هغه باندې هغه ګیټۍ ولګېدله هغه مړ شو او نور دا څه خلق او څه اتیان دا واپس چې دی نو لاړه د ابرهه دی هم واپس هغه لاړ دی چې څنګه خپل هغه محل ته او د بادشاه هغه مخې ته هغې ته چې دی نو هغه پیش کېده نو الله تعالی د سره داسې یو کار وکړو چې د ده دا جوړونه قرآن کې راځي که نه نحنو خلقناهم وشددنا اسرهم الله تعالی وی دا انسانان موږ پیدا کړي دي او د ده دا جوړونه دا موږ برابر کړي دي نو ګوره دا لکه څنګه چې د ګاډي د هغې دا پرزي چې دي دا یو بل سره داسې چې دی نو لګېدلي که دا ایله چې دی نو سست شي نو ګوره بیا ګاډی نه چلیږي نو دقه شان دا زموږ دا اندامونه چې دي دا 360 بندونه دي زموږ په دې بدن کې نو دا دغه د ګاډي د دغې پرزو په شان ته د یو بل سره هغه نښلول دي نو چې دا کله کولو شي نو بیا انسان څه شی دی بند دی دا چې دی نو هغه جدا شو یا دا زنګنونه جدا شو پړکي جدا شلو یا دا دغه پتنونه او دغه دا چې دی نو هغه جدا شلو نو انسان څه شی چې دی نو هغه پاتې شو نو دی هغه ځای کې دقه شان د ده هډوکي هغه چې دی نو د هغه بادشاه په مخ کې هغه ولګېدل لکه څنګه چې د ترنګړی کې دې کې چې دغه واښي او لرګي یا هغه ترنګړی چې دی نو ته کولاو کې هغه کر ورشي نو دقه شان چې دی نو د ده د هډوکي دا کر ورشله الله تعالی دله داسې سزا ورکړه او نور هغه دغه شان چې دی نو دغه کړه تس نس کې څوک وتښتېدل څوک چې دی نو هغه مړه شله چا باندې بدرنګ هغه چې دی نو ولګېده د عربو ډېر لوی چې دی نو حیثیت هغه په وطن کې جوړ شو چې چېرته به بیا تلل که شام ته به تلل او که عراق ته به چې دی نو تله او که یمن ته به تلل که کومې دنیا هغې ته به چې دی نو تلل نو بیا د عربو د هغو او د مکې والو د هغو ډېر زیات چې دی نو هغه قدر هغه به خلقو کو چې وګوره دا داسې خلق دی چې د دو د وجې نه داسې چې دی نو هغه سپر طاقت هغې سره هغه داسې کار هغه وشو نو دا چې واقعه چې هغه قرآن کې ذکر ده نو داسې تاریخ موږ ته قرآن نه ښیي چې ګړې یو واقعه شوې ده او د هغې تاریخ هغه موږ ته وښو دا د ټولې دنیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم امریکې ته هم مبعوث دی هغه برطانیې ته هم دی هغه روس ته هم دی هغه چین ته هم دی هغه انډیا ته هم دی هغه ټولې دنیا ته دی د دې د دنیا چې څوک په دې ځان باندې غاویره دي څوک په خپلې وسله باندې غاویره دي څوک په خپل طاقت باندې په خپل فوج باندې هغه غاویره دي نو د دین خلاف هغه د منصبې جوړوي سازشونه جوړوي نو دا هغو دپاره لوی هغه عبرت دی او د هغو دپاره دا الله تعالی یو عبرت هغه کېښه چې دغه شان واقعه د بیت الله شریف خلاف سازش او منصوبه شوې وه او الله تعالی ورسره داسې کار هغه کړی و نو تاسو هم که د بیت الله شریف د هغې خلاف منصوبې چې دی نو کوئ نو تاسو سره به هم دقه شان هغه کېږي دا نن سبا چې کوم سازش هغه چې دی نو شوی دی دا نن سبا چې کوم بین الاقوامي سازش هغه شوی دی دا د دې بیت الله شریف د دې چې دی نو خلاف سازش دی او دا د مسجد نبوي خلاف دی دا د مسجد اقصی د هغې خلاف دی دا څه جوماتونه چې دي دا ټول دغه بیت الله شریف شاخونه دي او دا د مسجد نبوي ستاسو دا جماعت شو بانډه کې هر یو ځای کې چې کوم جماعت دی دا د هغه بیت الله د مسجد نبوي د مسجد اقصی دا د هغې چې دی نو شاخونه دي لکه یو ځای کې یو غټ یونیورسټي بیا ورپسې چې دی نو کالجونه بیا ورپسې های سکولونه بیا ورپسې میډلي بیا پرایمري خو دا ټول هغه یو مرکز هغې سره چې دی نو لګېدلي نو دا جماعتونه څه چې دي نو دا بیت الله سره مسجد نبوي سره مسجد اقصی سره هغې سره لګېدل دي نو د دو آبادي د جماعت آبادي هغه دا ده چې دی کې منځګزار ډېري دې کې ذکر اذکار چې دی نو هغه کېږي نو یو د بیت الله خپل عمارت دی یو چې دی نو د بیت الله د دې آبادي د په عبادت سره نو دې وخت سره دا کم سازش او منصوبه هغه چې دا خلقو جوړه کړې ده نو تاسو په خپله ګورئ چې د دې ټولو نه مخکې چې دی نو نشانه او ټارګټ چې دی نو حرمین دي بیت الله تاسو چې دی نو په خپله وکتل چې داسې
وخت هغه چې دی نو راغلی په طواف کې چې خلکو په دې موبایلو کې شمارلی چې څو کسان چې دی نو طواف هغه چې دی نو کوي. بیا چې دی نو د حج دو اگر چې وایي چې 10,000 کسانو د تیر کال هغه حج چې دی نو هغه کړ دی، لیکن هغه ځای کې چې چا دا حج کړ دی او څوک د هغه ځای د مکې د هغه عیني ګواهان دي نو هغو دا سوونو ته هغو زر هم نه وایي، هغو د 900 خواوشه نو دومره خو هغې کې عملی د په زرګاو خو په هغې کې چې دی نو هغه عملی. نو دا سازش او دا منصوبه دا چې د حرمینو شریفین یا د جماعتونو یا د مدرسو د مرکزونو د دې باره کې جوړه ده، نو الله تعالی دې نه غافل نه دی. مسلمانان هغو ته هم الله تسلي ورکوي چې دغه شان منصوبې ستاسو نه مخکې هغه خلقو کړي دي او الله هغه چې دی نو ذلیله کړي دي، نو بیا به هم الله یې ذلیله کوي. ولې چې دا خپل عاجزي خو څوک ومني که نه، مکې والا عاجزي ومنله، هغه ووایي چې زمونږ وس چې دی نو هغه نشته دی او خپل عاجزي ومنله. نو مسلمانان د کفارو مقابله کې خپل عاجزي کله مني؟ دو خو ورسره ځان تړي، دو خو په دې باندې فخر چې دی نو هغه کوي چې د امریکې مونږ سره تعلق دی، د برطانیې مونږ سره تعلق دی، د انډیا مونږ سره تعلق دی، د روس او د چین